اوس دې وخت کې لوی سوال دا دی چې د قران کریم د آیاتونو چې څو وخت کې جبرئیل راوړ نو دغه وخت کې دا جبرائیل په کوم صورت کې راغله او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ائمه محدثین وایي چې دغه وخت کې جبرئیل په خپل صورت اصلي کې سردار کونین تراغل ما تاسو تارس کړو چې څلور ملائک دي چې هغه د ټول کائنات په ملائکو کې مقرب ملائک جبرائیل او عزرائیل او اسرافیل او میکائیل بیا د دې څلورو واړو ملائکو مختلف قسم ذمہواری د اسرائیل ذمہواری چې دا هغه روح قبض کول د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول ابل جمعه کاوړان دی جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول نو یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی مونږ خو یا نوکری کوو روټای ګټو یا مزدوری کوو یا څه کوو نو ما ورته وی چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر یم په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا به په خبره خپويږي فوڈ منسٹر یا فوڈ سیکٹری یا فوڈ ڈائریکٹر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایرکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکي او کنه څه وسایل او واسطو باندې وی چې بس دی پوش بالکل پوش ما دماغ ته خبره پرې مالدام شکر دی چې پوه خوشوي دا کائنات اللہ پاک په اسباب جوړ کړي د رزق رسولو وسیله چې په ایمان درته وایم چې د بنی آدمو نه سیوا الله د مارغانو په ذریعہ هم کړي
هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار یې وکنو ښکار خو پیژنئ کنه ټول پیژنئ ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي ضیاءالحق صاحب هم هغه ورځ را روانو کوارټ ته ښکار کولو دپاره داسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری غمزده زړه چې دی احکارونه نه کوي تفریح او سیلونه نه کوي غمزده زړه چې دی پردای روټای او پردای فنکشنونه نه اټینډ کوي د چا چې زوی مړی او هغه ته په درې مورز وې چې راځه روټای مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي در سره د چا چې زوی مړی یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړی یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې وخو ولې جوړې بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغه چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله نو پاس سور شو کارغه پسې منډې اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وایي ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وایي ځکه چې بادشاہ په منډه شي او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی
نو بادشاہ مس پختنه نه کی هم په جړا دربار تراغه صاحبہ کابینه میټینګ لګیدلې اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو سیږي د شرمېدلی قوم ته وایي چې دا صوبایي اسمبلی چې شروع تاسو ورته بار په دې سرک ولاړ سلې ته خدایم په شرمونو او شرم اول خو دې اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سرک ولاړی چې اسمبلی شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ دی چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولۍ جوړ یعنی پرون تېرېدم په لار نو یو قسم غصه راغله دا خلک ولاړ ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ ویجی اسمبلی شروع ده نو ما اسمبلی دی کپر اخرى نو تسکے وزورک شاکا غل راوالی اخری شرمیدلو خود دی وزیرانو تا مودری گئی او نو اللہ کا صدر کی که ورکی دو کسو لے ورکی یہ فوجیانو لورکی یہ مولیانو لورکی چانے چی یرا کیگی چی دارا پسی کیگی تاسو له والله که تورې خاورې لري تورې خاورې نو څه له ولاړ یې نو بادشاه اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاه چې جاړي صاحب ورسره میاں اقبال هم په جړا شو ولی وی بادشاہ جاری چل سے شوے دے بادشاہ تے وی جی لانڈے مڑا مڑا ټوله کابینه په جړا یو پکې چرته د خدای کمقل او خيار غوندي او هغه سه تا لانډې دې څوک مړ بادشاہ خبر نیم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا وی جي لکه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دی وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغه وی لنډه زما د میړه یو خرو لنډه غوندې خرو نو دوبیګاټ لبه پیجامې وړې راوړې امرو نو زمونږ د رزق معامله خراب شي و نو ما ځکه چې پته ولګي دا خر مړ قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته کستا د دوبیګاړ خر مړو ټوله بادشاہي په جړېدا نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې دا لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کوم ځای نه محمود غزنوی پیدا کوو یا به کوم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذی پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کوم ځای نه خو دغه قوم نه وای چې څنګه مې وی اسی جی څنګه قوم ده داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په دردي نن ستا په ملک هغه نشته
نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده. هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه داو کو چې دی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اسمنډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوري چې واورېدو نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د الله سوخته داسې شاته تړلی دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والو ا سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لار روانم غلو شو کول اور سیرا نواغستاو په پټکیو صادره او تړل مودلې داسې پړې هغه غلوم خو پیسې تی واغسته سړی خو من نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دا کور مخه ته ورته ورزولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړي حد د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به اونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو اجي سي بوډا سپینګیره سړی په لار روان دی او سړی ورته وي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلې دا ځای نه دیم خوږیږي دا ځای نه دیم خوږیږي دا ځای نه او بیمار هغه دا خیال کړی هغه اجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دی اجي چې جیب کې لاس والے 200 روپۍ دی